السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننی ویډیو زمونږه د هر قسم د بندش په باره کې ده. ډیر خلک مونږ ته کالو کې قاری صاحب مونږ ته څه عمل وښایه زمونږ رشته وشي خو بس مسله پکې راشي چې هغه رشته ختمه شي څه بندش وي پکې یا زمونږ په کورونو کې جنګ جګړې وي یا دغه شان زمونږ په کاروبار ښه ټیټ روان وي एकदम چې کوم دی زمونږ کاروبار ودرېږي یاره قاری صاحب دې دپاره راته څه عمل وښایه. نو ډیر بهترین او ډیر اسان عمل دی خو د هغې نه مخکې صرف یو خبره کول غواړم چې د ځان سره لازمي هغه نوټس کوئ ځان سره خامخا دا په ذهن کې وساتئ. کله چې ګوره یو انسان مونځ اودس کوي که نه د باندې به یو اثر نه کوي نو یو خو داسې کوو چې د خپلو مونځونو اهتمام کوي. کله چې اذان کېږي سړي د فورا جومات ته ځي زنانه د کور کې فورا مونځ کوي په ټایم سره مونځ کوئ مونځ چېرته مه قضا کوئ 15 وخته مونځ کوئ او د هغې نه علاوه چې کوم دی دا عمل لازمي دی. که څوک چې زموږ په رشتو کې بندش دی بله څه مسله ده نو انشاءالله د دې سره به مکمل ګارنټۍ سره به الله جل شانه ستاسو د بندش د مسلې مکمل حل کوي. هغه عمل څه دی هغه ډېر اسان دی. اول به داسې چل وکئ چې 11 مرتبه به سوره مزمل وي 11 مرتبه خو د دې نه مخکې به اول درود شریف 3 پیرې وي او 3 پیرې به بعد کې وي خو اول به سوره مزمل 11 مرتبه د هغې نه بعد به د آخرني 4 سورتونه نه دي قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا 4 سورتونه دا 4 قل سورتونه ورته وي. دا چې کوم دی دا به 11 مرتبه وي. دغه شان د دې سره سره به آیت الکرسي 11 مرتبه وي. خو دا عمل به کله شروع کې دا به د زیارت تر ورځې نه یعنې د جمعرات تر ورځې نه به شروع کې او د هفتې په ورځ به ختمې. دا مسلسل 11 دن وکړه 11 ورځې د جمعرات د ورځې نه شروع کوه او د هفتې په ورځې ختموه. د جمعرات نه شروع کوه د هفتې پورې ختموه. 11 ورځې به 11 ورځې به داسې پوره کوي انشاءالله چې تاسو باندې به بندش وي که سحر وي که جادو وي الله جل شانه به ټولې مسلې هغه حل کړي. ستاسو خدمت کې عرض دی چې دا ویډیو سره مخکې نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. والسلام ډېره مهرباني الله مرته